ګران کتونکو سلامونه علب خان شیرپویم کیمرمین ناصر یاسر خان دی چارسده روډ دی شیخ کلی دی چېرته چې د سترګو هغه هسپتال هم دی هغه ځای کې هلته یو کور و چې بلکل شپږ مرلې کور دی تیار جوړ شوی دی زه به دننه ځم به ورته ښیم خو صرف دا مین روډ مې ورته ښیو دا وګوره جي دا مین روډ دی په دې ولاړ یم دا چې کومه ده نو دا لار ده دغه مخامخ کور دی دې ځای کې یو پمپ جوړېږي دا وګوره جي دې ځای کې څومره ښکلي ځای جوړ شوی دی نو دا صرف هغه کور چې بس تاسو ته تیاره خاکه پرته وي چې د دې دونه پیسې وي او به دغه کور دی او دغه ځای کې دی او چې د هغه ځای نه منټلي راځي چې بس ځان سره لاس کې پیسې راغستي سړي له ورکې د کور انتقال د بس وکړي او بس کور چې دی هغه واخلي نو ګرانو کتونکو زوه کور طرف ته زمونږ سره اوسئ ګرانو کتونکو ډکونه یې ښه کافي شوی دی ورځو کور دننه ته مخې ته چې کوم دی نو 2 فوټه ځای پرېښی دی نو خو ګریل لګې نو ډېره ښه ده بل په دې دغه کې مې یو 2 پلاټه خالي شته نو دا ټول ځینې خرڅ شوي دي خو یو 2 پلاټه پکې خالي شته دی نو خو هغه هم اخلئ نو هغه هم تاسو شهزاد سره رابطه کولی شئ هغه سره به خبرې اترې کوو ورځو دغه کور طرف ته تاسو وینئ چې دې کور کې هغه ډېر ښکلی ژوند کړی دی خو بس بدقسمتي دا وه چې هغه ته بیماري ده د 1 کروڑ په کور دی خو ډېر په کم ریټ او په مناسب ریټ یې خرڅوي دا به کې بیټک ته وګورئ جي بیټک او بیټک کې چې کوم دی نو اټیچ باتروم دی ورسره بار چې کوم دی نو میلمه راځي به دلته کې دا کور طرف ته 6 مرلې کور دی ډېر ښکلې په نقشه جوړ شوی دی بره وګورئ جي بره چې کوم دی کې سیلینګ کې نو سیلینګ ته بلکل هر څه جوړ کړي دي بعد هغه کې دا وګورئ جي دا وګوره دا باتروم چې کوم دی نو دا پکې شته دی دا ورسره وګورئ جي بل کچن دپاره هم استعمالولی شي ګدام دپاره هم استعمالولی شي ښه غټې غټې کمرې دي پکې وګورئ کمرو ته وګوره ښه ښکلې کمرې چې کوم دی نو دا وګوره سیلینګ پکې بلکل چې کوم دی نو دا وګوره دې له بس رنګ ورکول دی چې رنګ دی وله ورکړه که نه نو بس داسې ځای دی ورګی جي ورګه دا وګوره دې خواته راشه چې دې ته راشي نو دا بله کمره ده او بیا لاندې پکې ګرانو کتونکو اصلي کار پکې صرف بیسمنټ دی چې وړي وي او دا بیسمنټ وي تیاره ده دې وخت کې چې کومه ده نو خو صرف به ورته ښایي چې په بیسمنټ کې ښه غټ خال دی راشه وګورئ جي ډېر غټ خال دی په بیسمنټ کې دا وګورئ جي بیسمنټ دی کې دی چې کوم دی کارپېټ دغه کړي وي چې نو پیسې وي که نه نو بلکل د اغستو کور دی ډېر ښکلی کور دی ډېر مزېدار کور دی ګرانو کتونکو دا وګورئ جي دا ډېر زبردست او بره چت ته هم لږ وخېجو خیر دی بره چت ته به مو خېجو چې دا بره چت صورت حال هم درته وښایو وړی ښه ښکلي ښه مزېدار او دلته کې راشي اوهو یو ښکلی لوک ورکوي او بره پې دغه دی دا بره پې نور هم دغه کولی شي لږ وښایه که نه بره دې نه لږ دا کیمره اوچته که او سړک چې کوم دی نو وښایي او دا تاسو وینئ چې لاندې چې کوم دی نو باقاعده کاڼې پې لګولې دي دا وګورئ لاندې پې کاڼې لګولې ښه شهزاده د دې څو پیسې وایي بس د دې جي موږ 65 लाख روپۍ وایو چې خرڅ شي والله چې د خرڅ دیم نه دی کې 10 लाख روپۍ تاوان دی لکه دا باندې وګوره دا بیسمنټ باندې دې باندې 18 लाख روپۍ خالي ځمکه ده باقي دې باندې چې کومه باندې شوې دی دا د 50 نه موړېدلې دی خو بس مجبوري تا ته مونږ چې ماشوم یې بیمار و مونږ له راکړی دی بس مونږ هم وایو چې مونږ هم لږه مزدوري پکې وکړو چې بس شي خرڅ شي مونږ سره پیسې نشته خو انتقال کوي نو کولی شي بالکل انتقال څه شی وي پیسې دې بیا راکړي انتقال چې ورته وکړو بیا دې پیسې راکړي پیسې خو د مخکې ولې ضرورت دی ګرانو کتونکو په دې نور بس نشو کولی دا وګورئ جي ښه سی لانټر دی دا لانټر په دې باندې تقریبا 200 بورې سیمټ لګېدلي د ورسیسي لانټر د 6 انچو کې سیخ تړلې د تاخانې وګوره د لاندې ټول بیمان دي دا پیلرې دي دا بیا په بیمانو کې راختي دي نو خرچه پې شوې ده جي او نور خو ډېر ښایسته کور دی بس چې چاته پاتې شو دا الله دې داغه نصیب کړي دغه نمبر دې څه دی موبایل نو بس نمبر خو 0311 988 7276 ګرانو کتونکو دا نمبر په دې ویډیو وي د سره پلاټونه هم شته دی او دا کور چې کوم دی نو 10 لکه پکې تاوان کوي بالکل د 1 کروڑ روپو کور دی یعنې چې دې 65 لاړې 75 لکه کا د اپر پیمنټ به 1 کروڑ روپے کول به اتیا کو خودم نه چې پراپرټي پرایوت حالات لک خراب دي الله دې خو بس هغه مجبوری د بیماری د پیسو ضرورت دی خدای دغه کور والا دغه فرزند چې کوم دی روح کې د کور ته چې راننه وتم نه هغه پکې خو سېدلې دی خو د مجبورۍ نه بیا د کور نه ووته ګرانو کتونکو ډېر ښکلې موقع ده بالکل چې چا پکې زر قسمت وي بس هغه به واخلي مننه